ټولو د ګورنمنټ یو پراپر سټریټجي وه. اول که تا ته یاد وي نو فرنټ لاین هیلث ورکرس چې هغې ته لګېده او ورسره 60 پلس چې څونه مطلب سینیر سټیزنز هغې ته لګېده. خو ګورنمنټ وخت تېرېدو سره دا پالیسي لږه ریلیکس کړه. ریلیکس یې داسې کړه چې بیا پکې د 50 کالو پورې خلک واچولو او اوس رجسټریشن ایون د 40 year of age چې وي نو هغې پورې کېږي. نمبر 1. دویمه خبره دا چې موږ سره ویکسینیشن په ټول ملک کې چې پاکستان کې کېږي او هغې کې نوښار کې DHQ یا نور ځایونو کې نو 3 قسمه ویکسین پاکستان کې دي. یو ساینوفارم ده، لومبۍ هغه راغلی وه. بیا د هغې نه پس لږ مقدار کې یو سنګل ډوز یو ویکسین راغلی و 60 پلس لپاره، هغه وه کینساینو. او درېیمه چې ده نو هغه ساینوویک ده، دا هم چلېږي، د هغې 2 ډوزه وي. په DHQ کې دا 3 واړه ویکسین چلېږي. خو میجارټي چې موږ لګولې ده نو هغه ساینوفارم ده، ځکه چې ساینوفارم زیات تعداد ته مطلب ملک ته راغلې ده. په دې کې مختلف ویکسینیشن چې دا موږ ټول جمع کړو، یو خو دا موږ وایو چې په نوښار کې ټول نه زیات ویکسینیشن د DHQ په لیول شوی دی. چې څومره اورال ویکسینیشن په ټوله ضلع کې شوی نو میکسیمم ویکسینیشن په DHQ هسپتال نوښار کې شوی. دویمه دا چې دلته تقریبا د 4,500 لګ اوسه پورې ټوټل ویکسینیشن شوی دی. او ته ویکسینیشن سنټر تا کتلی دی، معلوم دی تا ته موږ کافي پوینټس جوړ کړي دي. پوره فیسیلیټیشن خلکو له ورکوو، کوشش کوو چې میکسیمم طرح فیسیلیټیټ. دلته د فیمیل څونه ویکسینیشن وي؟ فیمیل تاسو څونه تعداد کې اندازه دا زه پرسنټیج وایم داسې 30-35% چې د ټول ویکسینیشن دی دا ښځې راغلي دي، نور میل زیات راغلي دي، فیمیلز کمې راغلي. خو لکه زموږ دا ریکویسټ دی چې ټول خلک د ځان ویکسینیټ کړي، ځکه چې د دې بیمارۍ نه د بچو سنګل طریقه دا ده چې خلک میجارټي اف د پاپولیشن چې دی دا ویکسینیټ شي او ګورنمنټ لګیا دی فیسیلیټیز ورکوي، نو دې نه مطلب فایده اخیستل غواړي. دلته کوم درېیم لهر چې شو ډېر په تیزۍ سره خلک متاثره کېږي. په DHQ کې څونه مریضان اوسه پورې تاسو اډمیټ دي او څونه چې کوم دی صحتیاب شو دي؟ مریضان خو تا ته پته زموږ واټ په ټول خاص کر د میل سایډ په ټول ډک دی، کې اوس یو بیډ هم خالي نشته. سهار پکې یو بیډ خالي و، هغه هم یو کس اوس راغی موږ پکې واچولو. اوس موږ سره زما خیال نن څه 28 مریضان داخل دي په آیسولیشن، او هلته داسې په HDO کې مریضان داخل دي. د الله فضل د مریضان ریکور کېږي ښه، خو دا ده چې دا ویو 3 چې ده د دې د مرګ ریشو چې ده دا دغه ویو 1 او ویو 2 نه سیوا ده. نو موږ دا وایو چې د دې نه مخکې چې ته هسپتال ته راشې او د اکسیجن ضرورت ته شي نو ته لږ احتیاط وکړه. احتیاط داسې وکړه چې ماسک اچوه، سینیټایزر استعمالوه، لاسونه وینځه په صابون باندې او فاصله ساته. چمګټو ځایونو ته مزه چې هر چېرته وي نو چمګټو او بلا ضرورته هېڅ چاته، او خاص کر بیا هسپتال ته خو راتلو نشي بلا ضرورت. ٹھیک شو جی،